أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو مشرانو کشرانو ورونو، دا کومه ویډیو چې تاسو ګورئ دا د نن 29/1/2023 ویډیو ده. کوهاټ کې تانډا ډیم کې یو افسوسناک واقعه مخته راپېښه شوې ده چې دغه علاقه د مدرسه میر باشخیل 15 نه واله 10 کسانو پورې په دا کښتۍ کې ناست وو او کښتۍ پرې الټه شوې ده او دې وخت کې د ریسکو عمله خپل خدمات کوي لګیا دي. نو دا ویډیو تاسو سره شیر کړه د پاره دی چې تاسو هم دعاګانې وکړئ د هغه ملګرو دپاره کوم ملګري چې په دې مصیبت کې دي او هغه ملګرو دپاره هم دعاګانې وکړئ کوم ملګري چې په دې خدمت کې لګیا دي چې الله رب العزت زر ته زره دا کوم ملګري چې په دې ډیم کې ډوب شوي دي چې الله روغ جوړ په خیر خیر سره د ډیم نه راوباسي او کوم چې شهیدان شوي دي الله رب العزت د هغوی دغه درجات بلند کړي چې د هغوی هم ډیډ باډي میلاو شي چې خپلو ورثاو ته ورسي او مرګ حق دی. موږ ټول په دغه لار ځو ولې چې الله فرمایي قرآن پاک کې چې کل نفس ذائقة الموت، هر هغه څیز چې ساه لري دی به د مرګ مزه ضرور څکي. نو عزتمندو د دې ویډیو مقصد دغه دی چې د مرګ هیڅ پته نه لګي چې مرګ انسان له په کوم ټایم کې راځي څه ټایم کې راځي. ولې چې زموږ دا وروڼه به ډېر په خوشحالۍ وو چېرته به روان وو په سفر کې به وو ډېر ډېر ارمانونه به وو د دوی په زړه باندې او ټول نیمګړي پاتې شو او دوی دې دغه دی خالي لاس روان دي. عزتمندو د مرګ هیڅ پته نه لګي د مرګ دپاره تیاری کول ډېر ضروري دي. د دې ویډیو پیغام هم دغه دی مقصد هم دغه دی چې موږ او تاسو الله راضي کړو په دې زندګۍ کې ډېر معمولي وخت دی ډېر لږ وخت دی چې موږ او تاسو الله پاک راضي کړو نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ولې د دنیا دا مختصر زندګي ده او د چا 30 کاله د چا 40 کاله د چا 50 کاله زیات نه زیات 80 کاله دی شي هسې هم تللي دنیا نه یو ځل زموږ تګ دی نو چې تګ دی نو موږ تاسو له پکار ده چې الله راضي کړو. ډېره ډېره مننه چې الله هم خوشحاله کړئ. نوی چې څنګه اپډیټ راځي اطلاعات راځي انشاءالله هغه تاسو سره موږ شیر کوو. زموږ سره اوسئ او دا ویډیو سره مخکې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او چې دعاګانې وکړي د دې ملګرو دپاره ولې چې په دعاګانو باندې الله پاک ډېر ډېر څه کوي. نو ستاسو د دعاګانو دې وخت کې ضرورت دی. الله هم خوشحاله ښاد او اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.